السلام علیکم ملګرو. نن موږ رالو د خانوزۍ ډیم له، نو یقینا دلته دغه یار محمد صاحب او شهادت خان اکثره دلی د زموږ کم د ډیم والا چې پر ډیم کم کار شروع دی. نو یو خو زموږ د عادت وي د خانوزۍ والا د ګرد نه شوم یو څه کسان چې هغه اعتراض پر هر شي کوي. دغه یو شی موږ رالی دا کار سوی، ماشاءالله ډیر کار سوی دی او ښایسته کار سوی. دغه پټلۍ دویمه له لاندې خوا ورسره راپورته کړله. نو دغه کار باید چې موږ په پوزیټیو انداز واخلو، ډېر کار سوی دی. دلته چې موږ رالو یار محمد صاحب هم ولیاړو، سړی موږ به حال ورسره وکړو چې کار خو ماشاءالله ډېر سوی دی. نو ته د دا کار په باره کې څنګه یاست؟ ته ځینې مطمئن یاست که نه؟ موږ ته خپله ډېر خوند راکوي او ډېر ښه کار سوی دی. دا پټلۍ ډېره دربولګې هم ده او کلکه سوې هم ده. السلام علیکم. یار محمد صاحب ښه یاست؟ صحت مو ښه دی؟ یا شکر دی، خیر دی. یار محمد صاحب دا کار خو ماشاءالله ښه زورور کار سوی دی. نو ته دا ستۍ ملګري دا ستۍ چې کوم دلته لګیا یاست، دا هغه له 2022 څخه له جون 2022 څخه پر دا ډیم دغه ځوانان دا زموږ کوم مشران دا لګیا دي. نو له دغه کاره ته مطمئنه یاست که نه یاست؟ دا کار څنګه کار دی؟ موږ خو مطمئن یو، په خپل سر باندې خپل ذاتي دغه باندې مطمئن یو. خو خلکو ته هم یو کارګردي دې ښکاره کوو چې وروره راسه کار ووینه، کار وګوره چې ګسه د اعتراضاتو پر کوم ځای دي. روښایي مو ورکړې ده، 12 فوټه مو ورکړې ده، موړو چې هر څوک دې وېرېدل. دلته مو کښایي هم نه ده کړې، دا هم تقریبا تر 22 فوټه اړولې دي، شاوخوا 12 فوټه ده. دا مو دربولې ده اوس 22 فوټه پر دا چم ده، لاندې خو نو بیا نوره پراخه چې کار ولوژي. نور جګه سوي کې ده، دا نو خطي کښېنولي دي، خطي کښېني. اوس هغه لاندې ځای دی د پایپ ښه چا اعتراضات کړي چې پایپ یې ولې کښېي. پایپ ښه په چوټ کې اوبه نه درلول کېږي، دا اوبه په ګوټو کې درلول کېږي. صحیح. دا خلک دغه نه دا کم نه کېږي. ټیک هر وخت کېدل دا خو کېدای شي لکه د خاني والا چې پایپونه اړول، دا به هغه وخت څوک راشي بیا به دا کامیابه کړي، بیا به دا صحیح. مطلب موږ ته خو نور څه نه معلومه چې دغه کار چې موږ ولید دا پټلۍ مکمله راپورته سوې ده او ډېره کلکه. نو موږ خپله دغه کار ډېر اطمینان بخش وبللی. نو ستۍ دغه هم دی دغه بیا نور مې نو بولې، نو بیا مو ولې چې کار سرته ورسوي ښه. بیا به انشاءالله تعالی نور اوس پر مخ څو کار لکه کېږي. یو خوا د پایپ ځای دی، بل به پر مخ نور څه شي فلحال کې کېږي. که خدای کول یو به انشاءالله تعالی دغه ښه نو شته، امید شته چې 2 فوټه به 6 فوټه به نور هم جګه شي، ښه به غټه شي. هغه شي به انشاءالله تعالی پټلۍ دغونه 3 واره پراخ شوه. د کوم ځای کې زموږ خلک وېرېدل چې به دا ګول باندې دا ګول مو ور پراخ کړي، کوم احتجاج کړي، هم دا موږ کومه کمره جوړ کړي، دغه په خوا به هم خاوره اچولي. صحیح دی. وزن د دا خاورې پریس دا سوی دی. نو بالا خو موږ ورته ولیای اوس هم په دغه کې مو د هغې وجې مو دا ټیکهدار هم پوره مرسته کړې ده، د ربشان هم دلې وراځي، خپل کار باسي همیشه وراځي. مطلب باقاعده ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، افسران اولي پر کار یې ګرځي. دی نه دی چې یو دغه دی، که زه یم که صدق خان دی، د ربشان خو همیشه وراځي. زموږ سره زموږ ورسره دلې خدای د خاص کار پر ورځ موږ ډېره غواړو بیا د خپل د خبرې ټیک دی. مطلب هغه دغه دی بیا سمبالوي د افسرانو چې کومې خبرې وي یا کوم دغه وي. نو دغه یو شی دی تر دا را روانې وشي پورې به دا زموږ دغه کار کمپلیټ شي. ښه وختي به دغه شي. ټیک. کور د ودان یار محمد صاحب ملګرو دغه خلک چې موږ د ښکاره کړل، یو خو مشران دي، له مشرانو خو موږ نه ګایږو، د هغوی به کمزوریانې سوي. دغه خلکو چې کوم همت کړی دی، موږ و دا خلکو ته دغه ډیم چې د الله په فضل سره دوی ذریعه سو بچاو سولی. د دغو خلکو موږ د کلي والا د علاقې والا یو خو باید چې موږ خصوصي د دوی شکریا ادا کړي وای، وختي یو پروګرام ور جوړ کړی وای د دوی د حوصله افزایي دپاره. ولې دغو ځوانانو چې کوم همت وکړی، دا د دوی همت پر خپل ځای د الله فضل او د مشرانو دعا. نو د دغو دغه باید چې موږ حوصله افزایي د تر کار وکړو. دا اوس هم دلې دي. نو خلکو اعتراضات کوي چې باید د ارادې دي، نو باید چې دا خلکو موږ شکریا خصوصي ادا وکړو. او بل دغه له تنویر باید سره یو ورځ دا ګی وسولې ده ویلې ول د خلکو دپاره باید چې موږ د دوی د حوصله افزایي دپاره یو پروګرام جوړ کړو، او نو به د دوی حوصله افزایي مو وسي. هغه د شهادت خان هم رالی. نو دغه یار محمد صاحب او شهادت خان اکثر عدالت وي په دا کمره کې. نو موږ خو په کورو کې یو په دا نه یو خبر چې دا کار څه ته راکېږي. نو باید چې دا خلکو حوصله افزایي وسي. ډېر ښه کار سوی دی دا موجوده طور پر. نو دوی وایي له دغه له مخه به دا کار کمپلیټ سي د وسي.
نو د دوی کور ودان باید چې موږ ګر د دوی شکریا ادا کړو ډېره مننه ملګرو د شهادت خان مو اوس دغه یو شی راښکاره کړي د مځکه دوی څو کمپکشن یې کړی دی او د مځکې څو کلکه کړي دي دا د ډیم د پټلۍ غدانو کې پټلۍ بالکل دی د لکه کنکریټ ډېر دغه ګرده پټلۍ دا ته را جوړه کړې دي ده دا پخوانۍ پټلۍ د ډیم تر دغه ځایه والی مثال دغه دا ته را دغه دونه کمزورګي ده دا نوې پټلۍ دا ته را جوړه کړله دا ته یې وینئ دا اوس هم دا ټکشران لګیا دي ښه کافي ډېر کار شروع دی او ډېر کار یې کړی فاصله باندې د دې کمپکشن بیا ښه کېږي سهار راستې چیرې بیا ډبرې د ګدې پاتې دي دغه کار دا شروع دی دا خاوره اوس هم ورلوږي ماشاءالله ملګرو دا هغه د پایپ ځای دی هغه کوم پایپ چې نه بندېدلی دا ځوانان چې پر لګیا وو خوارانو چې دوې میاشتې پر ترې کړلې دا هغه ځای پل لاندې کړی یم دی دغه د پایپ ځای دی دا به اوس شهادت خان موږ ته راوښیي چې دا څنګه دی دا ځای څه په وکړي شهادت خان دغه د پایپ ځای کنکریټ ورکوي که څنګه کیسه ده عمران خان ستا د راکړو یو جان مننه دا چې دی دا مکمل دا پایپ چې دی دا مکمل اوس اخندزاده صاحب وکښی ده او صحیح دی ټیک کومه والا وکښی زه تا ته کوچنی دغه د ښکاره کوم ته دا وګوره دا ګرده پټلۍ تر اخره پورې او دې سایډ هم او ټیک او پر دې سایډ دا دغه پرته ده او ټیک چې اوس دغه مړه خاوره یو قسم پرته بس دغه پرته ده او صحیح درچ کوم او ټیک اخندزاده صاحب ورته وی بای پایپ وال په خسر کې ورکړه د ډیم په خوا کې او یا کې ودی خاطر کې دا مش کم دونه خواري مش شلګي ده دا فالتو ده او صحیح دا ګرده کچا پرته ده چې الته د وال ورکړي او براله ډایرکټ نه وته دوی ټیک شو دا دغه پرته ده او ببلاړ ای کچا ده ګوا دا دغه کچا نو دا یا لا خو ورکی یا دا وال مش کاټو دا پایپ کاټو او صحیح مکمل به د دې پریس راوځي او ټیک بل خبر دا ده چې دوه کاله ز دغه لګیا دي کاریګر زموږ کاریز را کلیر ستر ډیمه پوری کاریز ګوا د دوه کالو زه دغه خل په کاریز کې لګیا دي وسم 15 کسان کې ماشاءالله د دوه کاله کوم سیلاب راځي ډیم سټاکس داخل کې لګیا کړی اوس دا اشه دا ولس د دغه خرچه باندې خبر بالکل ان شاء الله تعالی نه دی خبر دا ګرام خزاده او صحیح ټیک ټیک دا دلته تر ډیم را ورسېدی او چې کوم وخت دوی د پایپ خبره کوي چې کوم وخت ډیم ډاکسو ډایرکټ به او به فلټر سوی په کاریز کې دروته ولس کاری ده او صحیح ټیک زه پر تا کې خبره کوم ستا پایپ تا ګر سباله کوي مخته د څوک بدل کوي او ټیک ټیک دغه اوس ګوا دغه د پایپ ځای ته پوخ کنکریټ ورکړي دا مکمل بلاکس والی د کلی وخاته د کلی وخاته وو د کلی وخاته بلاکس ازسته خدای صاحب ډېر مت وکي نورم مطلب مشتاون کی خدای صاحب ډېر مت وکي ته در په دغه کې وړي ډېر خوري کې وړي یا وشت کدار پر له مشتاون کی ډېر تاون مشتاون کی کدار هم نسکی مطلب مش کار ډېر مطمئن دي یا ماشاءالله ماشاءالله واقعي ډېر کار سوی دا سدي دا اوس موټر پایپ لاندې سو بیا اوس ماشين مرغواشتي دي بیا تقریبا 2 فوټ نور لاندې کوم دا ایریا لاندې خو کمپکشن دی غزره دا اوس هم 2 فوټ نور مجید ده موټر په پر دغه ځای دی دا صحیح او ټیک او صحیح شا زمجی تر په پوت کې باندې شپږ فوټ نور لاندې کاش شا دا خو بلاک پریس بلاک راخ او ټیک دغه ځای ګواخ د کج دا مکمل پریس کج دایره او ټیک ټیک دا تقریبا 50 فیټ ده او صحیح دا مکمل ګر پریس کج لوړی لیر بای لیر تقریبا 9 انچ ارت د دې کمپکشن سدي موږ راولو باقاعده انچ ټایپ سره ار لیر موږ په خاله چکو صحیح ټیک کور مودان دا صاحب ور زور دي سارو مخشام راځي پام پر کوي ور دی په خپل بس کور ودان د دم او ستیم د مشران د ګورد مسران وو بس ټیک یو ستا پر چم باید اعتراضات سړی نه کیوه که پر مخ یو وو یو ځای زما د ښکار کوم او ټیک دا یو ځای دغه ګورو خبر سی بیا ته او صحیح دا صاحب دا ورته دی چې بای عمران خان او هغه وی مطلب دا خاور دغه مړه پرته د زپای په مخ ته ورکم دا خبر ته هغه ځای لک سره وال وو دا ګره دغه پرته او ټیک دی دغه خاور او ټیک
و دا دغه خبره کوي او دوی باید دا پیدا باله چې پیدا ګرځي پروت دی او ټیک ټیک صحیح دی ټیک دی کور مو ودان ما شبه ډیټیل راټول کور د ودان مهرباني